دغه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل دور کې د باطل د سرکوبۍ دپاره د دنیا جهادونه وکړل. بیا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور راغی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې چونکه عثمان رضی الله تعالی عنہ د حیا او د تواضع نه جوړ شخصیت و. په هغه کې غوسه نه وه، په هغه کې بل ته سترګې راویستل نه و، حیا وه او دغه رنګې تواضع او عجزي وه. باطل پروپیګنډه شروع کړه او داسې پروپیګنډه شروع کړله چې ډېر دینداره خلک د پروپیګنډې نه متاثره شو او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف بغاوت وکړو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه په کور کې بند کړو. نو ډېر خلک ورپسې رالل چې دا بلوایان وایي چې د خلافت پرېږدي، وی زه به خلافت نه پرېږدم. ولی وی ما ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وصیت کړی دی چې تا ته الله جل جلاله کوم قمیص در واغوستو، ګوره دا قمیص به وباسې نه، وبه وایي انشاءالله العزیز د حدیثو په کتابونو کې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو چې ما ته قمیص د خلافت الله جل جلاله راچولی دی، زه به د پیغمبر علیه السلام د ارشاد مطابق د دې خلکو مقابله کوم، لیکن دا د خلافت قمیص او کرته دا به د ځانه نه وباسم. ولی که ویستی وی دا پیشنګویي د دی وه چې دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا د حق او د باطل په منځ کې یو گیټ او دروازه ده. که دا گیټ کلاو شو دا باطل به راځي او بیا به د حق د دبولو دپاره، د حق د مغلوبه کولو دپاره دی به بیا کوششونه کوي. لیکن دور راغی، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو او باطل راننوت. دا باطل چا را دننه کړی او دا کوم باطلو چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلاف پروپیګنډې کولې، دا باطل د یو سبایی ابن سبا ورته وایي او په تاریخ کې د هغه ابن سبا تذکره نه کوي، د سبایی په نوم باندې یادوي. دا یو یهودي د مسلمان په جامه کې مسلمانانو ته راوتی او دا فتنې جوړه کړله. او چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شو، اوس د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خلافت دور راغی. دا یهودي او سبایی ولګېد او دا مسله را اوچته کړله چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه قاتلین څوک دي. یو طرف ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ده، او بل طرف ته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی. او په شیعان علی کې، په محبان علی کې دا یهودي سبایی دی. خلک یې په دې پوهه کړي دي چې که سبا د قاتلین عثمان مطالبه وکړله شوله نو ګورئ چې سړی ونه ښیئ، تعیین به نه کوئ، ټول به پاسئ چې مونږ حضرت عثمان صاحب شهید کړی دی. اوس ټولو خو نه شهید کړی، په هغې کې خو د بعضې لاسونه د حضرت عثمان د وینو نه پاک وو، لیکن بعضې خلک وو چې هغه د حضرت عثمان په وینو باندې د هغوی لاسونه رنګین وو. قاتل نه معلومېدو، یو طرف تم حق پرست جماعت ته، بل طرف تم حق پرست جماعت ته. جنگ صفین پکې وشو، په زرګونو مسلمانان او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په هغې کې شهیدان شو، لیکن تر ننه پورې هغه یقیني طور باندې د قاتلین عثمان پته ونه لګېدله چې هغه څوک او د جنګونو هغه دروازه د باطل په ذریعې باندې د حق پرستو په منځ کې خلاصه شوه. جنګونه شروع شول. اوس د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د وفات نه پس هغه چا شهید کړو؟ هغه هم د نننو خلکو پیژنې خو به چې هغه غرب په ځان باندې په دنیا کې ځان له په خپله سزا ورکوي. د دوی مشران د کوفي اوسېدونکي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دارالخلافه چې د کوم ځای نه په تمام ځمکه باندې حکمرانی کېده،
د هغه دارالخلافه کوفه وه او د کوفې خلق ولګېدل خود حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپله باندې شهید کړو او بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه د خلافت هغه بار د خلافت هغه واګي هغه په لاس کې واغست او دغه وجه وه چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په ذریعه باندې چې کوم په اسلامي سلطنت کې کومه انتشار پکې راغلی و کومه بی انتظامی پکې راغلی وه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ شام د خپل ځان دپاره دارالخلافه مقرر کړله او د هغې نه د مسلمانانو د اسلامي سلطنت د هغې استحکام او د هغې د منظم کولو دپاره محنتونه شروع کړل دلته در پرده هغه پروپیګنډې والا هغه شرارتیان لګیاو او دا شرارت یې کو چې د خلافت حقدار هغه خو حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما دي حضرت حسن رضی الله تعالی عنه شپږ میاشتې خلافت وکړو لیکن بیا د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړله او دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد پیشنګویي وه چې زما د دین وسی په ذریعه باندې به الله جل جلاله د مسلمانانو یو دوه عظیم قوتونه هغه به د یو بل سره یو ځای کوي او دا د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ کمال چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره صلح وکړله او بیا د شام نه روان شو مدینی منورې ته تشریف راوړلو په مدینی منورې کې پاتې کېدو او صلح راله خو د دې په منځ کې هسې یوه خبره ده چې کله د معاویه او د علي رضی الله تعالی عنهما په منځ کې مسله راله یهودو دا سازش وکړو چې په څه طریقې باندې به موږ د علي رضی الله تعالی معاویه رضی الله تعالی عنه به ځان ته کړو او دا علي رضی الله تعالی عنہ په موږ وټکو د ده سره به په موږ جنګ وکړو معاویه رضی الله تعالی ته خط ولیکو چې که دې خوښی مونږ به د حضرت علی په مقابله کې ستا مرګرتیا وکړو او دا علي به درله نیست و نابود کړو معاویه رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې ای سپو ای کلابو علي زما رور دی رور او که تاسو د علي په مقابله کې راغلی زما او د علي رور به مې ملګري شو او تاسو سپي به مونږ دومره وټکو چې د مخ د ځمکې نه به مونږ ستاسو نوم ختم هغه معاویه رضی الله تعالی عنہ چې تر څو پورې خلیفه انتشار او بی انتظامی بد انتظامی دا درې واړه امور ختم لیکن چې کله معاویه رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه تلو اوس زمانه پس به خلیفه څوک وي معاویه رضی الله تعالی عنہ د صحابه سره او د تابعین سره مشوره وکړه ډیرو مشوره دا ورکړله چې دا یزید به ستا خلیفه وي لیکن عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ او نور تابعین ورته دا وی چې نه یزید بستا خلیفه نه وي ولی د خلافت اهل او قابل به څوک وي چې هغه د صحابه غونته کې ژوند تیر کړی هغه د تابعین غونته کې ژوند تیر کړی او یزید دغه رنګ ښکلی ژوند نو تیر کړی نو بعضی مخالفت کو او بعضی حمایت اوس مسله راله یزید په زبردستی باندې او یا یزید د خپل پلار په خوخه باندې د صحابه او د تابعینو په مشورې باندې د خپل پلار په ځای باندې خلیفه مقرر شو دستور او رواج داو چې خلیفه به د قوم نه د رعایاو نه د هغوی نه به بیعت اخلي او دا بیعت د هغه وخت نه را روان دی د بیعت مسله راله په شام او په عراق کې ډیرو خلکو د حضرت د یزید سره بیعتونه وکړل لیکن مسله خو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې آیا حضرت حسین به بیعت کوي او که به نه کوي
جماعت تیار کو مدینه منورې ته ولېږو چې لاړ شي او حضرت حسین په دې باندې مجبوره کوي چې هغه به زما بیعت کوي. لیکن چې کله رالل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې زه خو د ده سره بیعت نه کوم ځکه د ده نه د علم او د تقوا په اعتبار سره او د ده نه د دې اسلامي سلطنت د استحکام دپاره په دې مخ د ځمکې باندې لوی لوی خلک موجود دي، زه د ده بیعت نه کوم. د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته هجرت وکړو. په مکې مکرمې کې د کوفي هغه غداران او بې وفا خلک هغوی ولګېدل او دی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته تقریبا 12,000 خطونه د شاه عبدالعزیز محدث دهلوي رحمه الله د هغه د لیکلي تاریخ مطابق 12,000 خطونه د کوفې نه ورته راغلل او دا اطمینان ورکو چې چونکې موږ ستا د پلار محبینو ستا د پلار هم نواو ته موږ ته راشه موږ به بیا ستا سره مدد او تعاون کوو ته په دغه ځای کې مه پاتې کېږه. حالانکې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا معلومه وه چې زما پلار د کوفې دغه غدار او بې وفا قوم هغوی شهید کړی دی. لیکن چې د دومره زره خطونه د وفا راشي د قسمونو نه ډک راشي د انسان یقین پې راځي چې او کیدی شي څه غیرت به پکې راغلی وي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولګېد خپل یو وفادار د تره زوی مسلم بن عقیل رضی الله عنه هغه ته وویل شه د کوفې حالات معلوم کا چې آیا دا کوفې والا په دې خپلو لیکلی شوو خطونو کې په دې معاهدو کې دا رښتینی او وفادار دي. چې کله مسلم بن عقیل روان شو د هغه 2 ماشومان بچي هغوی هم رالل. پلار ته ووی چې ته ځې موږ به در سره هم ځو. او چونکې د پلار او د زامنو محبت اخو یو عجیبه محبت وي پلار یې ولګېد دا 2 بچي هم د ځان سره کوفې ته روان کړل. او چې کله د کوفې دغه خلکو ته پته ولګېدله چې مسلم بن عقیل را روان دی نو د بدکردار قوم د غدار قوم د هغوی رواج دا دی چې په ظاهر کې زنده‌باد او مرده‌باد څه دی ووایي. په زرګونو خلک د کوفې نه د استقبال دپاره راووتل او دومره په جوش و خروش کې د هغه استقبال وکړو چې د مسلم بن عقیل یقین دا جوړ شو چې دا هغه محبان علی نه دي وس چې هغه مړ کړی بلکې دا اوس به ان شاء الله العزیز دا به محبان حسین وي دا به شیعان حسین وي او دا به د حسین سره د وفاداری اظهار کوي. چې راغی د هغوی محبتونه وکتل دغه خلکو په دې مجبوره کړو. بیا حضرت حسین ته خط ولیکه چې راشه. مسلم بن عقیل د خلکو د دې ظاهري استقبال او د دې ظاهري جوش و خروش په بنیاد باندې هغه ته خط ولیکو چې یقینا د کوفې خلک ستا سره د وفاداری اظهار کوي ته دلته کې راشه. چې کله دی د مکې نه روانېدو خپل د تره زوی دی دغه رنګې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه او نور صحابه ورپسې رالل چې مزه کوفې والا خلک هغه د طبیعت په اعتبار سره په هغوی کې غداري او بې وفایي ده زما دوککی دی هسې نه چې د خیر په ځای باندې تا ته څه میلاو شي شر درته میلاو شي. لیکن الله جل جلاله قرآن پاک کی فرمائی والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. او یا مونږ ته وی تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده. د الله په تقدیر کې یو لیکلې ده او انسان یو تدبیر او یو رای قایم کوي. حضرت حسین وی چې نه ما ته چې دا دومره خطونه راغلي دي او مسلم بن عقیل چې ما ته خط رالیږلی دی زه خو به خامخا ځم. د خپل کورنۍ او یا کسان ورسره دي او روان دي لا کوفې ته رسېدلی نه دي
د کربلا په مقام باندې مرګرو کربلا دا په شام کې ده، دا په کوفې کې نه ده. چې کله کربلا په شام کې ده، اوس تاریخ د دې ننني خلکو نه دا تپوس کوي چې کربلا په شام کې ده، د کوفې خلک ولې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کربلا ته نه دی کوفې ته نه دی دننه کړی؟ د کربلا په مقام باندې په دغه کوفې کې حکمران هغه و نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ. هغه چې کله مسلم بن عقیل راغی او د خلکو دا دومره عظیم استقبال وکړو، نو نعمان ابن بشیر هغه چې د کوفې والی او گورنر دا د یزید د طرف نو په کار خدا وه چې د مسلم بن عقیل لارې نیولې وې، نه وې پرېښودی کوفې ته، لیکن هغه د هغه په راتللو باندې خوشحاله و. خلکو ته تنبیه ور نه کړله، خلکو ته دا ونه وي چې تاسو ولې د مسلم بن عقیل دا دومره عظیم استقبال کړی دی. د یزید په نظر کې نعمان ابن بشیر کمزوری ښکاره شو، هغې معزوله کړو. او عبید الله ابن زیاد دا ټوله لانجه دا د عبید الله ابن زیاد نه جوړه، هغې د کوفې گورنر کو، هغه د یزید سره د خپلې وفادارۍ د اظهار دپاره د زرګونو فوج راواغست، او چې کربلا ته ورسېد حضرت حسین صاحب نو رامخامخ شو ورته. په هغه ځای کې د هغه لاره ونیوله، وی ته کوفې ته نشې تللی، نو چې زما میلمه راځي او څوک یې په لاره کې ټینګ کې او ماته نه راپرېږدي، زه به څه غیرت کوم که به نه کوم؟ ستاسو نه تپوس کوم. غیرت خو به کوم، ولې زما میلمه دی، تا څنګه زما میلمه په لاره کې نیولې ماته نه راپرېږدي؟ لیکن د کوفې هغه خلک چې 12,000 خطونه لیکلي وو او د مسلم بن عقیل د هغې عظیم استقبال کړی و، هغوی د ټس نه مس نه شول. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وی چې زه به کوفې ته لاړ شم او د یزید د ظلم نه او د یزید د دې بیعت نه ما انکار کړی، د هغې نه به خلاص شم. اراده خو تدبیر خو یې دا و، لیکن د الله د طرف نه په تقدیر کې لیکلی شوې دا وه چې ته به د کربلا په مقام باندې شهید کېږي او ستا هغه محبین، ستا هغه شیعان هغه به تا ته اړو د سره نظر د رحمت او نظر د شفقت به درته نه کوي. چې کله عبید الله ابن زیاد راغی ودرېدو او په دې مجبوره کو چې ته به د یزید سره بیعت کې، هغه ورته وی زه د یزید سره بیعت نه کوم. وی مونږ خو ستا سره جنګ کول غواړو. هغه وی زه د جنګ په ارادې راغلی نه یم، ما ته خو کوفې والا دعوت راکړی دی او زه کوفې ته ځم، زه د چا سره جنګونه نه کوم. مطالبه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ دا پیش کړي چې یا خو ما واپس کړي، زه مکې مکرمې یا مدینې منورې ته خپل وطن ته ځم، او یا ما ته د یزید سره د ملاقات بندوبست وکړي، زه د یزید سره په خپله باندې مخامخ خبرې کوم. او که دا دواړه نه منئ نو ما یو د مسلمان ملک سرحداتو ته ولیږئ، بس تاسو به خپله کوئ، زه به څه دی خپله کوم. لیکن عبید الله ابن زیاد د خپلې وفادارۍ د اظهار دپاره هغه د جنگ په نیت باندې راوتی و چې زه به در سره جنگ کوم، لیکن هغه طرف ته کوفې والا پاتې دي. دغه کوفې والا دا نه غواړي چې دا حضرت حسین دی د عزت ژوند تیر کړي. د دې عبید الله ابن زیاد په لشکر کې دا کوفې والا شامل شول او د حضرت حسین رضی الله تعالی خلاف جنگ شروع کو، او د اویاو کسانو چې د نارینه او د زنانو جماعت دی او بل طرف ته د زرګونو د لګونو جماعت دی، د هغوی په منځ کې د جنگ د سره تصور کېدی نشي. لیکن مولانا الله یارخان صاحب کتاب لیکلی دی قاتلان حسین کون، چې وی ګوري هغه خلک چې نن ځان په چړو باندې وي او نن په اور کې وردانګي او نن ځان وږی کوي او تږی کوي او قصې کوي، دغه په خپله باندې د هغه قاتلان دي. لیکن چور مچای شور، چور مچای شور، د هغې په بنیاد باندې خدای پاک ولا په دنیا کې عذاب د دې ورکوي. وایي موږ د یزید خلاف یو، د عبید الله ابن زیاد خلاف یو،
د شمر خلاف یو. زه به تاسو ته اوس ووایم چې دا نوحه او ماتم اول چا کړی دا خو موږ له پکار دی ځکه موږ یزیدیان یو موږ له پکار دی دوی له څه پکار دی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ډیر کوشش وکړو چې په څه طریقې باندې د جنگ دا فضا ختم شي لیکن عبید الله ابن زیاد پرېښودو نه. د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په دې جماعت کې 50 کسان شهیدان شول ځکه جنگ شروع شو. دا یو دی او هغه په زرګونو دي چې کله 50 شهیدان شول د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه یو بچی دی هغه ته علی اکبر ویلی کېږي چونکې دستور په عربو کې دا چې د پلار او د نیکه نوم ختم کول نه غواړي نو په خاندان کې به د پلار او د نیکه دا نوم دغه رنګي روانو نو علی اکبر هغه علی المرتضی رضی الله تعالی عنه دی لیکن علی اکبر دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنه وصی دی او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زوی دی. هغه میدان ته راووت خطبه ورکړه تقریر یې وکړو د عبید الله ابن زیاد د هغه لښکر ته چې مونږ د جنگ په نیت باندې نه وي راغلي مونږ د خپل سر د تحفظ دپاره راغلي یو او د کوفیانو د هغوی د خطونو او د هغوی د تعاون او د معاونت د اظهار په بنیاد باندې مونږ هلته کیږو او که تاسو د جنگ په بنیاد باندې راوتي یئ نو انا علی بن حسین بن ابي طالب والله نحن اولا بالنبي زه علیم چې زوی د حسین او حسین هغه زوی د علی ابن ابي طالب دی او مونږ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته انتهایی قریب یو. پیغمبر علیه السلام میدان نو پرېښودی مونږ هم په میدان کې ولاړ یو ستاسو سره به مقابله کوو. اچانک غشی راغی دا علی اکبر دا شهید شو راواغس چې کور ته وردن نکو جړه مړه پې وشوه لیکن د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د سترګو نه اوښکې نه تلې هغه دا کلمه ووي چې انا لله و انا الیه راجعون او بیا ورته د کور زنانه ووي چې دا علی اصغر دا یې وړوکی دویم بچی وی دا انتهایی تږی دی او د تندې په بنیاد باندې ورشه دې خلکو ته ووایي چې دله خو اوبه ورکوي لیکن چې کله میدان ته بهر ته راوویستو حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هغه خلکو ته ووی چې لکه په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې اوبه بندې وي نن په مونږ باندې هم اوبه بندې شوي دي. دا ماشوم بچی انتهایی ناقراره دی دله لږې غونته کې اوبه ورکوي لیکن د اوبو په ځای باندې په غشي باندې وویشتو او هغه علی اصغر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په غیږ کې شهید شو. بیا ورپسې نمبر د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه راغی عبید الله ابن زیاد ولګید هغه وویشتو بیا یې د هغه نه سر پرې کو او دا پرې کړلی شوی سر دا شام ته یزید ته ولیږو. یقینا عبید الله ابن زیاد دا د یزید د طرف نه گورنر په کار دا ده چې منع کړی وي لیکن چې منع کړی نه دی نو مونږ یې نسبت د دې دومره عظیم ظلم دا یزید ته هم کو. لیکن چې کله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سر د یزید دربار ته ورغی دروغ وای خلک کذابین دي دا تاریخ والا چې حضرت چې یزید ولګید او لخت راواغست او دا سری وای په داسې داسې څه دی وهو بلکې چې کله ورغی د سترګو نه اوښکې روانې وي د یزید د کورنۍ تمامې زنانه هغوی په دې باندې جړل چې دا خو د عقاید و جهان وصی دی دا خو د جنت د نوجوانانو سردار او رئیس دی دا خو د فاطمه لخت جگر دی دا خو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بچی دی د ده سره دا دومره ظلم ولې وکړلی شو. لیکن خلق وی یزید داسې یزید داسې زه د طالبان ته قصه کوم خو نن نه کوم ځکه دوی بیا په منډه په دې پروګرام باندې ورکي. یزید یقینا د هغه دور انتهایی ظالم او فاسق انسان
لیکن د حضرت حسین رضی الله تعالی په باره کې د هغه په زړه کې انتهایی مینه او محبت او بیا عبید الله ابن زیاد ته د دنیا هغه خبرې وکړې بیا عبید الله ابن زیاد معزوله کو خو اوبه خو د ورخه نه سوي تیرې شوې وي اوبه خو د ورخ نه وراوړېدلې وي اوس که ته عبید الله ابن زیاد ته سزا ورکړي هر څه وکړي هغه په ملک کې لویه فتنه چې نه جوړه کړې ده د دې ماتم او د دې جړه ابتدا دا سنیانو کړې ده دا شیعګانو څه ده نه ده کړې جلاء العیون دا د شیعګانو یو لوی مولا دی تاریخ یې لیکلی تاریخ او په هغې کې دا ویلي دي چې د حضرت حسین رضی الله تعالی په وفات باندې د ټولو نه اوله نوحه او جړه دا د یزید کورنۍ کړې ده ماتم پې هغوی کړی دی اگر چې زموږ په شریعت کې ماتم ناروا دی نوحه ناروا ده جړه ناروا ده ها ستا کره مړی وشو او د غم د وجې نه ستا زړه غمجن دی په سترګو دې اوښکې رالې بالکل دا حق دي د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې د ابراهیم په وفات باندې بهېدلې وي لیکن په کار خدا وه چې د یزید کورنۍ دا ماتمونه او دا غویمې کړې وي په کار ده چې سنیانې وکړي شیعګانو ته څه ضرورت و چې دا دومره لانجې کوي او بیا ځان وهي اخر چې دا شیعګان ځان ته د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم امتیان وی د هغه په دین کې خو ماتم ناروا دی تورې جامې اغوستل د څوک په بنیاد باندې عام نه عام طور باندې تورې او سرې او سپینې او هر قسم اغونده لیکن د څوک او د ماتم په بنیاد باندې د ځان دپاره د یو علامه جوړه کړې ده چې په محرم کې به زه تورې جامې اغوندم ځکه زه غم کوم نو چې سړی غمجنې په ایمان کې هغه ډوډۍ خوري او دوی خو دومره مالو وی دومره دیګونه په دې لارو کوڅو کې باندې سبیلونه د اوبو لګولي حضرت حسین او د هغه خاندان د دنیا نه تږی تللی نو تاسو څنګه شودې څکئ تاسو څنګه شربتونه څکئ او څنګه خلکو له شربتونه ورکوئ په کار خدا ده چې تاسو خو کم سې کم 3 ورځې ورنه 40 ورځې خو روټۍ نه خوړئ دغه رنګې اوبه هم نه څکلې شربتونه هم نه څکلې لیکن په خپله څکي شربتونه او وایي دا سبیل هم د دې دپاره لګولی و چې حضرت حسین او د هغه خاندان د دنیا نه وږې او تږی تللی عزتمندو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په واقعې کې چې خلکو څومره دروغ ویلي دي دومره دروغ د تاریخ په صفحاتو باندې په بلې واقعې کې نشته دی د دې وجې نه پکار دا ده چې انسان کله هم واقعه د حسین واقعه د کربلا بیانوي د هغه منصف مزاج انسان تاریخ دی ګوري چې کوم د قرآن او د سنت عالم دی او نه د سنیانو طرفداري کوي او نه د شیعګانو څه کوي طرفداري کوي هغه تاریخ ته وګوره ما او تاته په مخ د ځمکې باندې د دنیا شهدا تیر شوي دي د ټولو نه عظیم شهید هغه حضرت عمر صاحب د ټولو نه عظیم شهید هغه حضرت عثمان صاحب دی د ټولو نه لوی شهید هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی د ټولو نه لوی شهید چې آقای دو جهان په خپله ژبه مبارکه باندې هغه ته سید الشهدا ویلی دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه دی د هغه په شهادت باندې څوک ماتمونه نوحې او جړاګانې نه کوي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ولې جړا کیږي بلکې د هغه شهادت امت مسلمه ته دا سبق ورکوي چې حق همیشه دپاره د باطل په مقابله کې د غره غونته کې ولاړ دی او چرته هم حق د باطل په مقابله کې د مغلوبیت اظهار نه دی کړی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یزید په مقابله کې د مغلوبیت او د عاجزۍ اظهار نه و کړی ما او تا ته سبق د دې دی چې کومه مسله د دین ده کومه مسله حق ده په خپل حق باندې ودرېږه څوک به د مرګرتیا کوي یا به نه کوي او مرګرو په واده کې خو هر سړی د خلکو څه وي مرګرتیا په څه کې پته لګي په غم کې پته لګي په مصیبت کې پته لګي چې در باندې راشي پته به درته ولګي چې څوک مې ملګری او څوک مې ملګری نه و
څوک مې دشمن او څوک مې دشمن نو ما او تا ته حق د دې دعوت راکوي چې په حق ودرېدې نو بیا پې ودرېږه او چې ودرېدې دا باطل به یقینا په مختلفو جامو کې راځي لیکن ته به باطل نه به یریږې نه دا باطل به خدای پاک په خپله باندې ختمی د حضرت عثمان رضی الله تعالی شهادت مظلومانو تاریخ وګوره چې په کومې طریقې سره د هغه قاتلان خدای پاک په دنیا کې هغوی له سزاګانې ورکړي د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ قاتلان مختار ثقفي په تاریخ کې د هغه یو نوم دی چې کله د کوفې والی شو د هغه د ولایت او د گورنرۍ یو مقصد چې په کوفې کې په چا باندې هم شکو چې دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په قتل کې شرکت یې کړی دی راغستو به او د خلکو په مخ کې به په توره باندې وهو وی چې د عقاید و جهان د نوسي سره چا ظلم کړی دی نن به د هغه ظلم بدله زه په دنیا کې اخلم عزتمندو حق دی او چې حق ته ودرېږي الحق یعلو ولا یعلا حق همیشه د پاره غالب دی حق به چېرته مغلوبه کیږي نه او نن به تاسو کتلي شهبازګل هغې نیولی دی او نیولی دی یهودي عیسائی دی په امریکې کې پروفیسر د هغه ځای نه راغلی دی زما په ملک کې د وزیر اعظم ډېر قریبي مشیر ګرځېدلی دی او په مولا پسې به خبرې کولې په حکومت پسې به خبرې کولې او چې کله یې ټینګ کو نو نن به تاسو کتلي 2 ورځې په جیل کې تېرې کړي دي څه سزا دې خلکو له کله سزا ورکوي سزا خو غریب ته میلاوېږي چې په بوټانو پې خیږي او د دنیا کیسې ورسره کوي خو چېرته به پې هغه تپوس کوونکو به پې سترګې راویستي نو په دې خلکو چې سترګې راوباسې که نه بس بیا یې طبیعت خراب وي بیا پیمز هسپتال ته یې بوځي هلته یې علاج وکړي یو څو ورځې په آرام پروت شی ورته هم څه لګولی نو چې نن یې بیا په عدالت کې پیش کړی دی نو په ځان باندې هټکي لګولي هټکي دا چلونه په ځان باندې څه دي لګولي دي ځکه پولیسو مطالبه کړې ده چې یو 8 ورځې نور هم راکړي چې لږې پته یې ولګي نو شهبازګله واوره تا چې د حق خبره کړې وې نن به تا ته دا نه وه تا حق پرست علما د هغوی د توهین کړی دی نن ورته ټینګه کا چې پته دې ولګي چې دا حق پرست علما چې جیلونو ته تلل او دوی له سزاګانې ورکولی شوې دا مظلومانو نن د مظلوم در پسې راغلی دی که ته په ځان باندې هټ کې ولګې ډېر ولګوه په تا باندې به کېدی شي وایي د دمي بیماري ده پې نو ډاکټر وي چې د دمي بیماري پې شته خو دومره سخت هم نه ده چې دی به ترې نه څه کېږي مري او چې کله یې بوتلو نو اعلان یې وکړو وی که زم په 2م ځل جیل ته بوتلم نو کېدی شي چې بیا زما او ستاسو ملاقات څه دی ونه شي په جیل کې خلکو زاړه شول زاړه د سر ویښتې سپین شول هغوی لا د جیل نه دي یریدلي او دی لا ورغلی نه دی او بیا به یریږي دا په دې کې حق ته سبق د دې دی چې حقه په خپل حق باندې څه دی ودرېږه انشاء الله العزیز ستا مقابلې ته به ډېر زیات خلک راځي لیکن ته به غالبې ته به چېرته مغلوب کېږې نه الله جل جلاله دی د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا په دې واقعې کې چې څومره سبق امت مسلمه ته دی الله دې دا سبق هغوی ته ور زده کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین